اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون دی سورة الانعام 152 نمبر آیت میں علاو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ او بشکا داغ دی مولیار دا سیدھا دی توسو تبیدری وکے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ او توسو د مختلف لیارو اتباع ما کوي لہذا اغا به توسو کی تفریق وچئی او لیاری نمبر ہٹاو کی ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون دی دغی خبری نصیحت توسو تا اللہ رب العزت کئی دی مقصد دی پارا توسو تقوی اختیار کے اردو کی ترجمہ کہوں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کے اوپر چلو اور مختلف راستوں پر مت چلو وہ تمہیں راستے سے بھٹکا دیں گے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اس بات کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ دین مخ کے مو د گزشتہ آیوت کی دا خبر کړي وا چې الله رب العزت وردا فرمایلی چې قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم راځي چې تاسو ته زه وښایم چې الله رب العزت تاسو باندې کومي خبرې حرام کړي دي تاسو خو خپل ځون باندې ځون طرفانه مختلف جناور حرام کړي دي خو پیغمبر اسلام ته الله رب العزت فرمایي چې ته ته څه وایې چې روشه ته زد ته هغه شیان وښایم چې الله حرام کړي دي تاسو چې کوم حرام کړي دي دغه څه حیثیت نشته الله چې کوم حرام کړي دي هغه دغه شیان دي نو دغه تفصیل الله رب العزت خیاله وو چې تاسو شرک ما کوي مور او پلور سره بدتمیزی ما کوي او خپل اولاد ما قتل کوي اندسه نور خالق ما قتل کوي وغیرہ وغیرہ دا مختلف شیان الله رب العزت خیلی نو هغه کې د گزشتہ آیات کې یو دوا شیان په هغه کې تفصیل کې مونږ پوتیو دی هغه نن لب تفصیل بینو یو ورکې دا و اذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا الله رب العزت فرمایي چې یو شای الله رب العزت تاسو باندې دا لازمي کړه دا چې کله تاسو خبره کوي نو مبني بر انصاف کوي ولو كان ذا قربا هغه دي تو دي رشتہ دار خلاف ویلی نه یعنی په خبره کې انصاف کوي به انصافي ما کوي کا فیصله وی کا خبره وی کا اندسه جامع مجلس وی دسه خبره به تاسو خلینه نو بوسه چې هغه کې انصاف نه وی هغه کې بے انصافي وی هغه دي ګناه ولا خبره وی چنانچه الله رب العزت په قرآن مجید کې بل ځای کې فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم او الوالدین او الاقربین او ایمان والاو تاسو د انصاف ولا گواهی ورکوي اگر چې هغه گواهی دي تاسو خپل ځون خلاف ویلی نه وي دي تاسو د والدینو خلاف ویلی نه وي دي تاسو د رشتہ دارانو خلاف ویلی نه وي گواهی کې به تاسو به انصافی نه کور نه خله بل ځکه الله رب العزت فرمایي So ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا د یو قوم دشمنی او مخالفت تو په دې خبره آماده نه کی چې ته به انصافي وکړي به انصافي به هیڅ کله نه کوي چنانچه یو روایت کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي مفهوم دا شاید چې قاضیون فیصله کوونکي درې قسم دي یو هغه قاضي دا هغه تکله ایوا معامله ایوا مقدمه روغله او هغه د هغه معاملې خط تحقیق وکړلو او د تحقیق په نتیجې کې حق ته ځون ورسولو او بیا یې د مغه حق مطابق فیصله وکړه نو دغه قاضي به جنت ته ځي دویم هغه قاضي چې هغه ته یو معامله ورغله دغه تحقیق دی وکړلو او بیا حق ته دو په ورسېدلو هغه نه باوجود بیا د حق مطابق فیصله نه وکړه فیصله یې بې حق وکړه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه قاضي جهنم ته ځي دریم هغه قاضي دا چې هغه د معاملې په تحقیق کې کمزوري وخیاله کمزور تحقیق وکړلو او د جهالت په مبني باندې هغه یو غلطه فیصله وکړه دغه به جهنم ته ځي
نو خبره دا شاید سو الله رب العزت دیجه کې فرمایي سو واذا قلتم فاعدلوا کله چې خبره کوي یا فیصله کوي نو مبني بر انصاف کوي. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړله نو د فتح مکه په موقع باندې یوه ښځه وه چې د هغه فاطمه بنت اسود نامه وه. هغې غلا وکړه چې پټ څو پټې کړلو نو مخزوم یوه قبیله وه د هغه نسبت سره به دې ته ویلی شو چې فاطمه مخزومي. نو بهرحال دا یوه معزز خاندان سره د دې تعلق و. نو خلک را جمع شولو چې یاره دا ډېر معزز کورنۍ نه ده. اوس پیغمبر علیه السلام فیصله کړې ده چې چونکې غلا یې کړې ده لهذا لوس په ونه کټېږي. نو صحابه کرام را جمع شولو چې پیغمبر علیه السلام ته د دې ښځې متعلق پکور دي چې یاره که لږه ګزاره ورسره وشي. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته چویلی نه شو. خپلو منځو کې مشوره وشوله. نو ویلو چې یاره حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه ته به ووایي. حضرت اسامه رضی الله تعالی دا د پیغمبر علیه السلام پردای المسای و. د پیغمبر علیه السلام یو زوی و، یعنی خپل زوی نه و، پردای رستر کړی و. حضرت زید ابن حارث رضی الله تعالی عنه نامه وه. نو دغه زید ابن حارث رضی الله تعالی عنه د زوی و حضرت اسامه بن زید نامه وه. نو دا په پیغمبر علیه السلام ډېر ګرون و ځکه ته داسې وایې چې یو قسم المسای و، پردای المسای خو. نو دې ته یې ویلو چې دا د پیغمبر علیه السلام لا ډله ده. دې ته وویل نو حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه راغلل پیغمبر علیه السلام سره خبره وکړله چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځه ده داسې معزز خاندان سره تعلق ته که لږه ګزاره ورسره وشي. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ډېره باده ومنله چې تاسو نه مخکې قومونه په همدغو خبرو تباه شولو چې هغو کې به غریب سړي جرم وکړلو نو هغه ته به سزا میلاو شوه، او چې امیر به جرم وکړلو بیا به هغه پرېږدولی شو، بیا هغه به سفارشونه وشول. هغه نه بعد پیغمبر علیه السلام وفرمایلو چې دا خو فاطمه بنت اسود ده، که فاطمه بنت محمد یعنی مور لور وه هغې چې دا جرم کړی مو به هغې نه لوس کټ کولی. نو خبره دا شاید الله رب العزت فرمایي چې واذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا. خبره څه کوې د تو د رشته دار خلاف ویلي نه وي. موږ پښتو کې ګوره متال کوي څه کوتاک چې کومه د هغه د ورور عزیز دپاره وایه او خبره د الله دپاره کوه. نو خبره دا شاید څه خبره د الله دپاره پکور ده او مبني بر انصاف پکور ده ولو کان ذا قربا، اگر چې هغه تو قریب رشته دار ویلي نه وي، د تو والدین ویلي نه وي. ولو علی انفسکم، الله رب العزت فرمایي چې تو خپل ځان ویلي نه وي. ګویي په درویغه ما کوه، لہذا نه ګویي نه فیصله نه خبره د درویغ نه وي. وبعهد الله اوفو. د بل الله رب العزت انم نمبر کې شای بیانوي چې تاسو الله سره کومه وعده کړې ده هغه تاسو پوره کړئ. اوس الله سره وعده چې کومه شوې ده هغه کومه ده؟ ځینې مفسرین فرمایي د انسانانو پیدا کولو نه مخکې الله رب العزت کله آدم علیه السلام پیدا وکړو نو د هغه شونه اټول ارواح الله رب العزت راوبسل. نو دغه اټولو ارواحو نه الله رب العزت دا تپوس وکړلو چې الستو بربکم زه تاسو رب یم که نه؟ نو اټولو روحونو دی موږ تاسو چې څومره روحونه قیامت راسې انسانان پیدا کړي نو دنیا کې دي د دغو ارواحو ورته ویلو چې بلا ویلې نه تی مو رب یې. نو دې ته علما کرام نماوې کړي د عهد الست، یعنی دغه عهد الستو نه مراد ده چې الله رب العزت فرمایي چې تاسو الله سره کومه وعده کړې ده هغه پوره کړئ. امام ابو بکر جساس رحمت الله علیه دی یو تفسیر لیکلی د احکام القرآن، په هغه کې دی لیکلي دي چې اصلا کې عهد الله اوفونه الله سره وعدونه مراد اټول فرایض او واجبات دي چې څومره فرضونه او واجب شیان دي دا اټول چې کوم دي دا الله سره کړي وعدې دي. تو المنځ فرض ده المنځ وکړه، تو باندې روژه فرض ده روژه وکړه، قرباني در باندې ده قرباني وکړه، زکات حج کوم فرایض دي کوم واجبات دي دا اټول چې کوم دي الله سره تو وعدې کړي دا ټول ونه مراد دي. علماء کرام دغه پرې فرمایي چې دینه نظره مراد ده. تو نظر ومنلو چې یا رب العزت که مو دا کور وشو نو زه به داسې صدقه کوم زه به دا کوم هغه کوم، دا هغه تو الله سره وعده وکړله لہذا دا بیا پوره کړه. ځینې خلک چې کله نظر ونیسي چې کور یې پوره شي بیا هغه نظر سر ته نه رسوي نو الله رب العزت هغه متعلقه حکم ویل کوي څه تاسو دا پوره کوئ. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الله رب العزت فرمایي چې دا د مول یاره ده لہذا
د دې تاسو اتباع وکړئ او مختلفو لیارو باندې ما څه کني وي سیده لیارې نه به تاسو وغړېږئ. اوس دا هاذا نه مراد څه شي؟ ځینې علماء کرام فرمایي چې هاذا دا لیاره ده. دا لیاره څه شي دي؟ ځینې علماء کرام فرمایي چې هاذا نه مراد شریعت ده. دایمو لیاره ده، یعنی د شریعت څه کوم ده دا لیاره ده، بس دی باندې روان شي. ځینې علماء کرام فرمایي چې هاذا څه کوم ده کنه دا اسم اشاره دا د قران مجید طرف ته ده. الله رب العزت د قران مجید نه فرمایي چې دایمو لیاره ده، دا قران مجید مولا بهر خبره بهر اما یوا ده شریعت اندا قران دا کورونا چکم دا هغه د شریعت حکم ور کوي. نو الله رب العزت فرمایي چې په دې باندې تاسو کاربند شي او مختلف لیارو باندې ماته. نو مطلب دا شایدا چې کوم لیار الله رب العزت تاسو تخیلی ده تاسو مغه باندې څه مختلف هغه بنا کیږي، فرقو کې بنا تقسیمېږي. اوس یو خدای څلور امامون دي، امام شافعي رحمت الله علیه، امام ابو حنیفه رحمت الله، امام مالک رحمت الله، امام احمد بن حنبل، دا څلور امامون دي. دغه فقہ باندې مختلفو خالق مختلفو امامونو پسې چی. نو علماء کرام فرمایي چې اصلا کې ځنه خالقو ځنه ملحدینو دا اعتراض کړی دا چې دا کوم دي دا فرقې دي. امام شافعي رحمت الله علیه ځان ته فرقه ورکې جوړه کړې ده، امام ابو حنیفه ځان ته دا ټول کوم د نعوذ بالله قرآن نه غړېدلي خالق دي. الله تعالی فرمایي چې بس یو قرآن رواني سي. نو دا خبره ټیک نه ده، دا فرقې نه دي، دا د قرآن او حدیث فهم کې اختلاف ده. د قرآن مجید او د حدیث په فهم کې په سمجھ کې اختلاف راتلای شي. دي کې څه بوره خبره نه ده. پیغمبر علیه السلام زمانه کې انداسې شوي دي، که دا خبره غلطه وای نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په خپله دې باندې نکیر کړی وه چې یاره دا نه دا خبره غلطه ده. داسې چال وشو څه غزوه بني قریظه وته د غزوه بني قریظه کې پیغمبر علیه السلام د مازدیګر المنځنه مخکې خبره وه. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایلو څه صحابه کرام ته وفرمایلو چې لا یصلین العصر احدکم الا فی بني قریظه. تاسو کې هیڅ چوکا چکم دا کنه د مازدیګر المنځ هغه لیارې کې ون نه کی بني قریظه ته د مازدیګر المنځ تاسو ورسوئ. د بني قریظه مدینه منوره نه تقریبا 4 میله ورې ده. نو پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته دا وفرمایلو چې کني تاسو په منډې ویر شئ، فورا هغوی ته ځان ورسوئ چې بیړۍ کې حمله پې وکړو چې هغوی ځان سمبول نه کړي. یهودیان د بني قریظه کې اوسېدل. نو پیغمبر علیه السلام دا ورته وفرمایلو چې ګوره تاسو کې هیڅ چوکه المونځ ونه کړي سوای د دې نه څه بني قریظه ته المونځ ورسوئ د مازدیګر. صحابه کرام دې ځای نه درته خوشي شولو. خیر مطلب دا شاید څه ونه رسېدلو بني قریظه ته. دې ټایم کې لیارې کې مازدیګر المونځ بس په قضې کېدو. نو ځنه صحابه کرام وفرمایلو چې یاره داسې به وکړو چې د المونځ به وکړو او ځکه چې قضا کېږي رانه. نور ورته ویلو چې نه پیغمبر اسلام فرمایلي نه دي چې بني قریظه ته المونځ ورسوئ. نو هغو صحابه کرامو ته دا ویلو چې یاره داسې چال ده. پیغمبر اسلام مطلب دا نه و چې کني المونځ که لیارې کې در باندې قضا کېږي یا نه قضا کېږي، بلکې پیغمبر علیه السلام مقصد دا و چې کني دوره تیز لوړ شئ، بیړۍ سره لوړ شئ، د مازدیګر المونځ هغوی ته ورسوئ. نه و ځکه لیارې کې در باندې راځي یا نه قضا کېږي. اوس وشه مونږ مثال لکه بیړۍ کې مو کمزوري وکړه یا څه خو بهرحال اوس ټایم رانه لوړلو د المونځ به وکړو. نیمو ورته ویلو چې نه موږ ته پیغمبر علیه السلام چې کوم حکم را کړی ده په مغه الفاظو به مو عمل کوو چې بني قریظه کې المونځ وکړئ. لہذا نیم صحابه کرام ته لیارې کې ودرېدل، المونځ یې وکړلو مازدیګر، قضا یې نه کړو. نیم دته لوړلو بني قریظه ته المونځ ورسولو، قضا یې کړلو بني قریظه کې قضا یې المونځ راوګرځول. دې ټایم کې پیغمبر علیه السلام ورپسې ورسېدل. پیغمبر علیه السلام ته کیسه تېره کړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ سره داسې اعمال وشول. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایلو چې دواړو فریقو څه کړي دي بس صحیح. نو خبره دا شاید اوس ګوره که دا په فهم کې اختلاف یعنی کی وا خبره شوې ده یوه نه یو څه مطلب واخیستو بل فریقونه بل څه مطلب واخیستلو. نو دا نه منه قرآن او حدیث کې که چیرې په فهم کې اختلاف راغلو یوه آیات نه چې کوم ده یو مطلب خسته ده بلونه بل مطلب خسته ده، نو دا څه دی هغه خبره نه ده، د اجنبي خبره نه ده، دا د ګمراهۍ خبره نه ده. نو د څلور امامون چې کوم دي امام شافعي صاحب، امام مالک صاحب وغیره، دا امامونو چې کوم اختلاف ته دا په اصولو کې نشته، په فروعو کې اختلاف ته.
په مسایلو کې اختلاف ده. دا نشته د څه دغه یو ورکی یی چې خدای یو د بل یی نه خدای هم دوه یا نعوذ بالله یو یی څه قرآن کوم د برحق ته د بل یی نه قرآن برحق نه ده، بلکې مطلب دا شاید چې اصول کې ټول متفق دي، فروع کې اختلاف ده. یو یی چې وینه سړی نه لوړ شي او داس متي کې بل یی نه ویني سره او داس نه متي، نو دا فروع اختلافات دي سره نه. البته دا غدي چې په اصول کې اختلافات دا څه کوم د قرآن نه غړي خبره ده، لکه خوارج او معتزله او روافض دا دسي هغه دي څه مطلب دا شاید چې دغه په اصول کې اختلافات کړي، ځکه دا فرقې چې کوم دي هغه گمراه شمارل شي. الله د مونږ ته نیک عمل توفیق او نصیب کړي.